په نفلي حجونو مینو خلکو، په عمرو مینو خلکو، تا په ګاونډ کې داسې خلک دي چې هغه درې ورځې نارې تېروي. په ګاونډ کې داسې بیماران شته دي چې په میاشتو په کلونو په کټونو باندې پراته دي. چینجي ورکې وشو، د علاج پیسې ورسره نشته او ته نفلي حجونه کوې، ته عمرې کوې. وایي د قیامت په ورځ به الله رب العزت خپل بنده ته وفرمایي یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمني. زما بنده ما تا نه په دنیا کې خوراک وختی و خو تا ما ته خوراک نه وره کړی، تا ما ته انکار کړی و. وایي د کس په ورته عرض وکړي زما ربه ته خو خوراک ته محتاج نه یې، ته خو رب العالمین ذات یې، ما تا ته څنګه خوراک در کړی وی، ته خو رب یې. وی الله رب العزت په ورته وفرمایي چې یوه ورځ فلانکی کس د ستا په در ولاړو، غریب و مسکین و، هغې سره څه نه و، هغې تا نه خوراک غوښتی و، هغې تا ته ویلي و چې ما سره تعاون وکړه، زه غریب یم مسکین یم، خو تا انکار کړی و، تا هغې ته څه نه ویر کړي. که چېرته تا هغې ته څه ویر کړي وی، تا د هغې تعاون کړی وی، ستا هغې ته خوراک ویر کړی وی، د هغې اجر به ما دیر کړی و، خو تا هغې ته انکار کړی و، تا هغې ته څه نه ویر کړي. دا داسې دی لکه تا ما ته انکار کړی و. مالدارو خلکو، په نفلي حجونو مینو خلکو، په عمرو مینو خلکو، تا په ګاونډ کې داسې خلک دي چې هغه درې ورځې نارې تېروي، د خوراک څښاک ورسره څه نشته، هغې سره تعاون وکړه، د هغې مدد وکړه. د ستا په ګاونډ کې داسې بیماران شته دي چې په میاشتو په کلونو په کټونو باندې پراته دي. چینجي ورکې وشو، د علاج پیسې ورسره نشته او ته نفلي حجونه کوې، ته عمرې کوې، تا نه به خدای تپوس نه کوي چې تا په ګاونډ کې غریبانان وو، هغوی نارې شپې تېرولې، ستا په ګاونډ کې بیماران وو، د هغوی په بدن کې چینجي شوي وو، ته عمرو ته تلې، تا نفلي حجونه کولو. خو نن سبا ټوله دیکلاو دی، ریکري دی. که چېرته په دغو خلکو کې اخلاص وی، الله رضا وی، دوی به دغو غریبانانو مدد کړی و، دوی به د غریبانانو سره مرسته کړې وه، خو په دوی کې ټکه اخلاص نشته، ټکه الله رضا نشته.